خان صاحب صحابه کرام ډیر عظیم شخصیات دي. دا هغه عظیم انسانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري و او موږ ته د کم دین چې موږ ته را رسېدلی دی په دې کې د دې ډیر عظیم کردار دی. که تاسو د دې ځینې حقوق بیان کړئ چې عامو مسلمانانو باندې د دې څه حقوق دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم شیخ احسان صاحب تاسو یو داسې سوال وکړو چې هغه زموږ د ایمان سره تعلق لري او د ایمان سره تعلق په دې لري چې دا کوم قوم چې تاسو ذکر کو صحابه کرام د دې قوم سره محبت کول د دوی سره مینه کول په دې باندې الله موږ ته امر کړی دی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی. زه مختصر د صحابه کرام مبارک به دا ووایم چې الله د ټوله دنیا چاڼ کړه نو د دوی نه غوره مخلوق ورته ښکاره نه شو، نو ځکه دا مخلوق دا اوچت انسانان دا عظیم انسانان زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري کړو او که د دوی نه اوچت څوک وی الله به هغه ملګري کړي. کومې قربانیانې چې دې صحابه کرامو ورکړي دي د دین دپاره د اسلام دپاره، څنګه دفاع چې دې صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده او د دې اسلام یې کړې ده داسې بل هیڅ څوک نشي کولی. په څه طریقه چې دې صحابه کرامو د دین موږ ته را رسولی دی او په څه طریقې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې زده کړی دی داسې یو کس هم نشته دوی نه علاوه چې په دې طریقه یې موږ ته را ورسوي. صحابه کرام د سند دی زموږ د دین. یعنې مختصر الفاظو کې به موږ دا ووایو د کتونکو ته ټولو ته چې صحابه کرام سند دی زموږ د دین، ځکه چې زموږ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه همدغه صحابه کرام دي. که دا صحابه کرام والعیاذ بالله دوی ته چا په سپک نظر وکتو نو دین یې ټول لاړ دړې وړې شو، ځکه چې بنیاد دغه دی. دا دین موږ ته څنګه را رسېدلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه موږ مباشرتا دا دین نه دی زده کړی او نه ترې موږ اورېدلي، خو هغوی ته دا مسلې اورېدلي دا دین یې ته زده کړی بیا د هغو نه تابعین بیا تبع تابعین او دا سلسله موږ ته را رسېدلې ده. صحابه کرام هغه اوچت قوم دی او هغه اوچت انسانان دي چې رب العالمین د دوی تزکیه په قرآن کې داسې کړې ده او د دوی تذکره لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره وبل ذکر الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وبل ذکر الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. رب العالمین وایي زه راضي یم د دوی نه او دوی راضي دي زمانه. الله سبحانه وتعالی د دوی ګناهونه بخښلي دي. رب العالمین په دوی باندې د رحمتونو باران راورولی دی. نو چې یو قوم الله وایي چې زه ترې راضي یم او زما نه راضي دي نو بیا مخکې پاتې څه نه شو. د دوی ډېر حقوق دي په موږ باندې صحابه کرامو، خو مختصر اشاره هغې ته کومه. د صحابه کرامو لوی حق په موږ باندې دا دی، لوی حق چې موږ به خپلې سینې او خپلې ژبې د دې نه ساتو چې د دوی ته دوی پسې بد ردي ووایو یا د دوی سپکاوی وکړو یا د دوی په حق کې څه کمی وکړو. د دې نه به موږ د خپلې ژبې بندي ساتو، خپلې سینې به صحابه کرامو ته صفا ساتو. دا به زموږ ایمان او عقیده وي چې صحابه کرام د پیغمبرانو نه بعد اوچت مخلوق دی، اوچت انسانان هغه د پیغمبرانو نه بعد دا صحابه کرام دي چې ابتدای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کېږي، بیا عمر بن الخطاب دی، بیا عثمان بن عفان دی، بیا علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین او بیا داسې راځه مهاجرین دی او انصار دی او بیعة الرضوان والا دی او په دې طریقه په دې سلسله باندې دوی را روان دي. صحابه کرامو دویم حق په موږ باندې دا دی چې موږ د دوی دفاع وکړو په قلم سره په ژبې سره. که څوک د دوی سپکاوی کوي، که څوک په دوی پسې بدې ردي وایي چې موږ د هغې جواب وکړو. موږ د دې صحابه کرامو شان بیان کړو په خپلو جوماتونو کې، په خپلو کورونو کې، په خپلو اجتماعګانو کې، په خپلو پروګرامونو کې د دوی هغه مقام بیان کړو خپلو ماشومانانو ته، خپلو ښځو ته، خپلو مشرانو او کشرانو ته. دوی ته اخر وښایو چې دا صحابه کرام څه وکړو او دوی د دین دپاره څه قرباني ورکړې ده. دا د دې صحابه کرامو حق دی په موږ باندې. د صحابه کرامو په موږ باندې دا حق دی چې موږ کوم ځای کې هم د دوی تذکره کوو د دوی نوم اخلو نو هلته به ورسره وایو رضي الله عنه. که ابوبکر نومالو رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه او په دې طریقه باندې. بل یو اهمه خبره د صحابه کرامو مبارکې دا ده چې جملتاً موږ د ټولو سره مینه کوو،
د ټولو سره به محبت کې، ټولو ته به زړه پاک ساتي. ها دا منو چې بعض صحابه کرام د بعضونه غوره دي او دا غوروالی هغوی له شریعت ورکړی دی. لکه په ټولو صحابه کرامو کې غوره انسان هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، بیا عمر بن الخطاب دی، بیا عثمان بن عفان دی، بیا علي بن ابي طالب رضی الله عنه اجمعین. او په دې ترتیب باندې دا ترتیب د شریعت طرف نه خوښ شوی ترتیب دی. په دې ترتیب باندې بیا موږ ویلی شو چې دا پلانې صحابي د پلاني نه افضل دی. خو جملتاً موږ د ټولو سره مینه کوو، د ټولو محبت کوو، د ټولو به قدر او احترام کوو. د هغوی تذکره چې کوم ځای کې هم کوو نو تذکره خیر به کوو. همیشه د هغوی یو حق په موږ باندې دا هم دی چې موږ به د هغوی تابعداري کوو، د هغوی په نقش قدم به روان یو. څنګه تابعداري چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده دغه شان به کوو. څنګه قرباني چې هغوی د دین دپاره ورکړې ده دغه شان قرباني به ورکوو. څنګه چې هغوی دا دین یې زده کړی دی او موږ ته یې رارسولی دی دغه شان به دا دین چې هغوی موږ ته رارسولی دی موږ به بیا مخکې رسوو. دا بعض حقوق دي د صحابه کرامو په موږ باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې دا حقوق پوره کړو او ادا یې کړو. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ حشر د دغه مبارکو خلکو سره وکړي د قیامت په ورځ. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په جنت الفردوس کې موږ او دا کتونکي چې څومره دي څومره مسلمانان دي الله دې موږ ټول د دغه صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.